غواړئ چې د جمعې په ورځ ستاسو ټولې دعاګانې قبولې شي، نو د جمعې په ورځ باندې یو خاص وخت داسې دی چې په هغې کې الله رب العزت دعاګانې قبلوي، چې هغې ته د قبولیت ګړۍ ویلی کېږي. دغه د قبولیت ګړۍ د جمعې په ورځ په کومه حصه کې راځي؟ نو په دې کې د علماء کرامو مختلف اقوال دي، تقریبا 40 اقوال دي په دې کې. خو زه تاسو ته هغه وخت ښودل غواړم چې په هغې کې الله رب العزت دعاګانې قبلوي، او په دغه باندې اکثریت د علماو چې دی په دغه وخت باندې متفق دي. هغې دا وایي چې دغه وخت کم وخت دی د جمعې د ورځې چې په هغې کې الله رب العزت دعاګانې قبلوي. نو هغه وخت د مازدیګر مونځ نه پس تر ماښامه پورې، یعنې د مازدیګر مونځ چې وشو د هغې وخت چې کومه ابتدا ده او شروع چې کوم د وخت کېږي، نو د مازدیګر مونځ نه پس تر ماښام داخلېدو پورې. نو تاسو به څه کوئ؟ که تاسو وایئ چې زموږ دعاګانې قبولې شي او څه چې موږ د خپل رب نه غواړو هغه موږ ته میلاو شي، زموږ دعاګانې الله قبولې کړي، نو د مازدیګر مونځ هم چې وکړو په خپل ځای باندې کښېنئ او خپل ذکر اذکار کې ځان مشغول کړئ. کله چې د مازدیګر وخت ختمېدو ته او د ماښام وخت داخلېدو ته داسې 15-20 منټ پاتې شو، نو لاس اوچت کړئ د یا الله یا رحمان یا رحیم یا کریم د ذکر سره دعا غواړئ د خپل رب نه تر هغې وخت پورې، تر کومې پورې چې د ماښام وخت داخل شوی نه وي. نو الله رب العزت به ستاسو ټولې دعاګانې قبولې کړي. څه چې تاسو د خپل رب نه غواړئ انشاءالله العظیم الله رب العزت به یې تاسو ته درکړي.